السلام علیکم تیمور خان یم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د اختر دویم ورځ ده او په سوات کې ډېر رش دی او سیلانیان سوات ته ډېر زیات راځي. بې انتهایي رش دی ځکه چې د کتې نه ډېر زیات سیلانیان راځي او د سوات د یخ بلکې نه خو لږ ګرم شوی خو بیا هم د کتې علاقونه یخي خلک دا انجوای کوي. نو زه درته په دې کې اوس یو مسله دا وایم که نه کله چې دغه خلک راشي سوات ته د هغوی بیا دا حالي ګورئ ښه دا د کتې نه خلک راغلی دی او دوی به د سیند کې لامبي او یا به لامبو ورځي یا به نه ورځي. نو دا چې دی که نه دا شی الارمینګ دی. نو زه انتظامیې ته یم چې په خاصه توګه دا واړه واړه چې دي په دې کې واړه واړه هم لامبي چې دا د دې سیند نه منع کړي د هغې وجه دا ده لکه اوس ګوره هغې پکې لامبو ښه روان دی ګوره ښه نه خبره چې دی دا چې دی که نه دا د خلکو د ژوند لپاره ډېر یو خطرناک دی. نو دلته خلک ډېر زیات راغلی لکه دا سوات جرمني علاقه ده د پکنیک په غرض باندې خاص کر د لرې د ملکنډه چې کومه کته علاقې دغه ځینې خلک راځي. نو هغه کله چې راشي د سیند سره بلد نه وي د اوبو سره بلد نه وي دوی به د سیند کې باید سیلام وي که نه. نو دا د سوات سیند د معمولي سیند خو نه دا خو ډېر زندګیان یې تباه کړي او ډېر خلک یې وړی دی. مهرباني وکړئ دا چې دی دا یا د خلک منې کول غواړي یا دې ته وینا پکار ده چې په دې کې لږ اویرنس راشي چې باید خپل ژوند سره لوبې مه کوئ. لکه تاسو واړه واړه ماشومان دي دا پکې لوی نشته په دې کې واړه واړه ښه جوار ځای دی دوی پکې لامبي. نو دا د خپل مور پلار دپاره د یو غم یو سبب بیا ګرځي د دوی د مور پلار دپاره. نو مهرباني دې وشي او دوی دې د دې سیند نه منع کړی شي ځکه چې دا پکې نور لامبي لکه دا خو د یو ملت غو ویډیو وایي د ورځې بسونه لامبي سبا بسونه لامبي بل ورځ بسونه لامبي. نو په دې کې ډېر خلک چې د سیند ویسي که نه دا ډېر ژور سیند دی معمولي سیند نه دی او د کوم خلک چې په لامبو نه پوهي د هغو دپاره خو ډېر خطرناک کیدای شي. نو زه دا هیله لرم چې د دې مخنیوی به وشي کم از کم دا ضروري دی دپاره ده چې دې خلکو په دې وړو زندګي بچ شي. مهرباني. تھینک یو سو مچ.